الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه أما بعد عزیزان ملت قابل قدر مشرانو کشرانو اور دین کو مسلمانانو کم سورج چستا سوڑان نے ما تلاوت کا او اولوس کا دیتا سورت لہب وئی دا آغا آخرانو لسو سورتونو نا تقریباً چه کم دنو وم نمبر سورت تے دینا پس رستو دری سورتونا دی دی سورت تدویم نم سورت المسد هم وئی سورت لہب او سورت المسد دا سورت مکی سورت تے او دارنگی دا دی نزول مکہ معظمہ کی شپگم نمبر باندے شوے دے یعنی دین مخ کی 15 سورتونا اغا نازل شوی شپگم نمبر کے دا نازل شو او پا قرآن کریم کے دا دے نمبر 111 دے ذکر دے درستو دری سورتونا دے کل سورتونا قرآن کریم کے 114 دی پدی صورت کے دا ابو لہب اغا تذکرہ دا چی دا حضور علیہ السلام دا اسلام و دا مسلمانانو دیر سخت دشمنو اور دیر اذیتونے چی کمدنو حضور علیہ السلام تا رسول اور دیر تکلیفونا اغا وضاحت با بیارستو کو بہر صورت دا دی صورت شان نزول سدے یعنی دا صورت دا دین مخ کے صد سے واقعہ و صدا سے پس منظرو اور صدا سے نقشہ و چی دا صورت نازل شو دا غیتا شان نزول وی دا عربو یو دیر غٹا قبیلہ و چی آغیتا بنو کنانہ وی دا غی سردارو غٹ سراقہ ابن مالک دا داغه یو غټ سردارو او دا قبیله په عربو کې ډیره غټه قبیله وا او دا سردار دا سه او چې ډیر چلتا پھرتا سردارو د دې وجنا په خلکو کې ډیر معروف وو ډیر چې کم دنه هغه سره معروف وو خلکو کې دا مکی معظمه چې کم دنو د یو کسره جګړه رااله د بنو کنانه قبیله د سردار سراقه ابن مالک د مکی معظمه چې کوم دون هغه سره د یو کس سره جګړه رااله چې جګړه رااله
نو د هغه جګړې نه پس قدرتي داسې فضا جوړه شوه چې د مکې والو د بنو کنانه خپل دشمنان وګرځول او ویې ګڼل او بنو کنانه چې دا د سراقه ابن مالک قبیله و د نورو قبایلو سره د دې ډېر تعلق و نو هغې د مکې والا خپل دشمنان چې کوم دنو وګڼل او د هغه زمانې د خلکو دا فطرتو چې کم سړی به د چا دشمن شو نو هغه به چې څو پورې هغه بدله نه واغشتې نو سکون به ورته نه میلاوېده د جاهلیت زمانه وه دارنګې چې کوم دونه هغه په سوونو سلونو کلونه به په معمولي خبره باندې هغه جګړه کوله نو دا خطره وه چې هسې نه چې کوم دونه هغه سره د سراقه ابن مالک دا په مونږ باندې حمله ونه کړي هغه د نورو قبایلو سره ملو نو د مکې معظمې والا اوسیدونکو ته دا خطره مخکې نه په ذهن کې دا نقشه وه د خطرې چې هسې نه هغه حمله ونه کړي او دې وخته دا یو افوام خوره شوی وه چې ان قریب هغه حمله کوونکی دی په عین دغه موقع کې دا آیتونه په عقاید و جهان سره نازل شو وانذر عشیرتک الاقربین وانذر عشیرتک الاقربین نزدې رشتہ داران چې کوم دنو هغه ویروه د باری تعالی د عذاب نه نو نزدې رشتہ داران چې کوم دنو هغه سه دغه د حضور علیه السلام چې کوم دنو هغه سه نسبی رشتہ دارانو کله چې دا آیت مبارک راغی حضور علیه السلام دا صفا غونډۍ ته وخته هغه وخت کې دانا غټ بلډینګونه نو د صفا دا غونډۍ د لرې نه ښکارېده او چې یو کس به دې ته چې کوم دنو بره وخته نو د هر طرف نه به لیدې شو حضور علیه السلام د صفا د غونډۍ ته وختلو او سپین څادر یې چې کوم داسې وخوځولو هغه وخت کې دا د خطرې یو نښه وه د خطرې الارم و سایرن و لکه څنګه خدای دې نه کړي چې چېرته داسې زمونږ په دې ملک باندې داسې خطر راشي لکه مخکې 65 وغیره کې نو بیا الارم ووایي د هغې مطلب دی چې خلک خپل کورونو کې ځان محفوظ کړي بار اوزي روزي نه لیټونه نه لګوي دشمن چې کوم دی هغه سره هغه هر وخت هغه خدای دې ورته قوت نه ورکوي حمله کوونکی دی نو دقسې په عربو کې په هغه زمانه کې د خطرې چې کوم دنو علامه به دا وه چې سړي به کله څادر وخوځو د غر د پاسه او دې سره به یو چغه م واله یا صباحاهو ای هغه خلکو چې سحر وخت کې ستاسو باندې دشمن حمله کوونکی دی نو چې دا به مو ویل نو خلک به ټول لاجمه شو چې څه مسله خو شته څه غټه واقعه او دارنګې حادثه ده لکه پخوا به دې علاقو کې چې کوم دنو هغه سره هغه څه غټ خبر و نو هغه چې کوم دنو هغه سره ډول به وهه خلک به راجمه شو چېرې دا ډول چې وایي نو دا څه مسله ده صحیح شو نو هغه به هغه سړي بیا اعلان کو چې داسې چل شوی دی داسې وغیره نو هلته به د خطرې دپاره په عربو کې هغه زمانه کې دا چې کوم دنو نښه وه حضور علیه السلام سپین څادر وخوځولو دارنګې دا اواز یې وکړو ټول هغه چې کوم دنو راجمه شول چې کله راجمه شول نو بیا خود د حضور علیه السلام ترونه دا نهو او سلو او شپږې چې کوم نه تروریانې وې یعنې د پلار خویندې نهه یې ترونه او شپږې دا تروریانې وې چې کوم نه هغه څه نه پوپ یا د پلار خویندې په دې نهو ترونو کې د حضور علیه السلام دوه کسانو ایمان راوړو سید الشهدا حضرت سیدنا حمزه رضی الله چې جنگ احد کې شهید شوی او دویم حضرت سیدنا عباس رضی الله تعالی عنہ د دوه شخصیاتو ایمان راوړو او پتروریانو کې یعنی د پلار خویندو کې صرف یو زنانه حضرت سیدنا صفیه بنت عبدالمطلب دی چې کوم دونه ایمان راوړو پتروریانو کې یو ترې عبدالعضا چې ابو لهب کنیت و عبدالعضا نومو ابو لهب کنیتو او په دې آیت کې چې کوم دن هغه سره هغه د ابو لهب نوم دی د عبدالعضا نوم نه دی په دې صورت کې چې مخکې لاړ شي تبت یدا ابي لهب وتب
د ابو لهب نوم دی هغه کونیه ذکر کړي اصل نوم یې نه ذکر کړي مفسرین حضرات فرمایي چې هغه اصل نوم مشرکان او ځکه چې عبدالعزا عزا د بوت نوم لات منات عزا نو د بوت چې کوم نه هغه د بوت بنده نو قرآن کریم خو د شرک نفي کوي نو څرنګه به کې د شرک چې کوم نه هغه دغه برادي د دې وجه نه هغه اصل نوم یې ولا پرېښود او دارنګې کونیه ولا ذکر کړه ابو لهب نو حضور علیه السلام چې کله د صفا په دې غونډۍ باندې وختلو او دارنګې دا ټول خپل خپلوان چې کوم نه هغه سره هغه راجمع کړل او بیا ورته وویلې چونکې آلریډي د هغې ذهن کې یو نقشه وه چې سراقه ابن مالک نن سبا چې کوم نه هغه سره سهار او ماښام حمله کوونکی دی په موږ د هغې ذهن کې یو یره د مخکې نه چې کوم نه پرته وه نو حضور علیه السلام ورته وفرمایل که چېرې زه تاسو ته ووایم چې د دې جبل ابي قبیس شاته دشمن په موږ حمله کوونکی دی نو تاسو به زما باور وکړئ نو هغې ورته په جواب کې چې ما جربنا علیک کذبا او بعض مفسرین فرمایي ما جربنا علیک الا صدقا مونږ چېرته ستانه دروغ نه دي اورېدلی او یا دا چې مونږ همیشه دپاره ستانه رښتیا اورېدلی دي او دا صورت چې کله نازلېده نو په دې وخت کې د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم دا د نبوت 5 کالو د نبوت 5 کالو د حضور السلام کل عمر دې وخت کې 45 سالو یعنی دا 45 کالو عمر کې چې کوم نه هغه سره هغه ټول خلک ورته وایي چې چېرته تاسو دروغ نه دي ویلي یا موږ تاسو نه چېرته همیشه دپاره رښتیا اورېدلی دي نو د 45 سال عمر کې چې کوم نه هغه سره هغه خلک د دې خبرې تصدیق کوي نو چې هغه کومه خبره کوي د هغې نه پس نو اب هم رښتیا وي اب هم څه وي رښتیا وي کله چې هغې دا خبره وکړه نو بیا ورته حضور علیه السلام معویف چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا لا اله الا الله محمد رسول الله وایه کامیاب بشه که چېرې دا کلمه م وویلې نو کامیاب بشه او کنی نو بیا به د باری تعالی فرشتې چې کوم دی نو هغه سره هغه تاسو راونیسي او د هغې د پکړ نه بیا بچ کېدی نه شئ دا خبره کله چې حضور علیه السلام وکړه نو دغه وخت کې چې کوم دی نو هغه سره هغه ابو لهب هغه سیخ پاشو چې د دې دپاره چې کوم دی نو هغه سره تا موږ راجمع کړو تبا لک سائر اليوم لهذا جماعتنا د دې دپاره د مونږ چې کوم نه هغه سره هغه راجمع کړو به هر صورت ابو لهب چې کوم نه هغه سره هغه د حضور علیه السلام او دارنګې د اسلام سخت دشمنو او هر قسمه تکلیف او دارنګې اذیت دا آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم ته چې کوم نه هغه سره هغه رسو دې نه پس دا صورتونه دا صورت نازل شو دا هغې به مستقل تشریح کوم د دې ابو لهب خپله چې کوم دی هغه سره ډېر زامن وو په هغې کې د یو نوم عتبه و د یو شیبه و په دې عتبه و شیبه باندې د حضور مبارک 2 لوڼه واده وې دا هغه وخت کې چې د مسلمان د کافر سره نکاح جایز وه او دغه وخت کې دا لوڼو چې کوم دی هغه سره هغه ایمان نو راوړی دی نه پس چې کوم دی هغه سره ایمان راوړي نو دا نکاح د جاهلیت زمانه کې شوې وه او دارنګې چې کوم دی د حضور مبارک 2 لوڼه رقیه او دارنګې ام کلثوم دا د ابو لهب په 2 زامنو عتبه او شیبه باندې واده وې دی بیا ولګېدل د دې د ابو لهب چې کوم دی هغه سره بیبي وه ام جمیل نوم یې و ام جمیل دی کنیت و اصل نوم یې عروه یا عوره د مفسرین حضرات دا 2 نومونه ښیي عروه یا عوره دا د حضرت ابو سفیان تاو خور وه د ابو لهب دا ښځه د ابو سفیان رتاهو خور وه او د حضرت سیدنا معاویه رتاهو ترور وه د پلار خورې او دا مفسرین لیکلي چې په دې قوم کې قدرتي طور چې کوم دی نو سختوالی د دې مزاج قدرتي طور سختو دا بعدې چې کوم دی هغه سره سختۍ داسې نسبي را رواني بعدې مزاجونو کې چې کوم دی نو سختۍ ده داسې فطرتي چې کوم نه را روانې وي او حدیث مبارک کې راځي الولد سر لابیه اولاد چې کوم نه هغه سره د پلار هغه فرهنګ کې رنګي عام طور چې د پلار کې څه خوینې عام طور اولاد کې هغه خوینه را منتقل کیږي
مجدد الفسانی رحمت الله علیه، شیخ احمد سرهندی مجدد الفسانی رحمت الله علیه، دا نسبن چې کوم نه حضرت عمر فاروق راته وته نسب ملاوي ده، او د حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه نسب عمر فاروق راته سره هغه ملاويږي، دا نسبی او سلسله زمونږ تاسو نه خدا خبره چې کوم نه هېرې دي. سلسله نسب په عربو کې دا عقیبه د اوخانو سلسله نسب یادو، دا اوخ د فلانی زوی دی، هغه د فلانی زوی دی، فلانی زوی هغه لپاره خپل نمونه د اوخ ادارنګ چې کوم نه هغه سره هغه د اسونو سلسله نسب په متباقه ده یادو، نو د پلان نکل سلسله نسب کو واغی تسلل پورې یادو. نو حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي یو ځل چې کوم نه هغه سره ورته یو مرید خط لیکلو، خط کې به چرته دسه بے ترتیبه غوندې جمله لیکلې و، نو غصه شو، وی بے اختیار رقم فاروقیم، اچانک چې کوم نه هغه سره هغه فاروقی جذبه او غرق چې کوم نه مار اوچت شوما کې، مطلب دا چې حضرت عمر فاروق راته کې چې کم جلالیت او هغه د نسبان را روان دي هغه سره. نو حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي چې کله مې ستا دا جمله په خط کې وکتل، نو اچانک مې چې کوم نه هغه سره هغه بلډ پریشر اوچت شو، او دا حضرت عمر فاروق ته هغه غوسه راکړه لاله، ځکه چې د هغې په نسب کې. به هر صورت نو دا د ابو جهل د بیبي د ابو لهب بیبي چې عروه یا عورا نوم او د ابو سفیان رضاهو خور او دارنګې د حضرت معاویه طاهو چې کوم نو ترور وه، دی بیا د حضور علیه الصلاة والسلام دا دوه لوڼه چې کوم د دې په زامنو باندې واده وي. اول خو دا کوشش وکړه چې دوی دواړه کلمه ونه وایي، حتی الامکان کوشش وکړه، او دارنګې چې کوم نو هر قسمه یرول او دارنګې ډراو دمکو په هغې سره هغې ورته چې هر سی خو چې کوم زمونږ د بابا جان کلمه ده ابه وایو، ابه خامخا وایو. د هغې نه پس چې کوم نه هغه سره هغه خاوند ته ویلې چې ګوره بار چې کوم نه ټولو دنیا یې په مخه کړې ده، او دغه حضور علیه الصلاة والسلام چې چېرته ځي ته ورسره لګېدلي، او دارنګې خلکو چې کوم نه هغه سره هغې ته یې دغه کې چېرې دا زما وراره ګډې وړې وي، دا د دین نه اوښتې دی وغیره وغیره، نو هغې سره خو لګېدلې او خلک کلمې ته نه پرېږدو، په کور کې د خپلو انګیندو چې کوم نه هغه سره دا د لګیا دي کلمه وایي، نو د خپل کور چې کوم نه هغه سره مخکې هغه حال معلوم که، هغه دا خپل انګیندې او یارغلې هر قسمه چې کوم نه ډراو دمکو، خو هغې ورته یې چې داسې نه شي کېدی، داسې کېدی نه شي. او بیا ورته ویلي چې د کور په خدمت کې زمونږ نه څه کمې شته چې تاسو د هغې نه پریشانه یوې نه نشته دی، چې نشته دی نو که صرف د کلمې د خاطره تاسو مونږ ته هغه څه سختۍ راکوئ او دارنګې څه چې کومه تکلیف نو هغې ته مونږ تیار یو، خو مونږ د خپل پلار کلمه چې کوم نه هغه سره هغه نه پرېږدو کوم چې هغه وایي. بیا دواړه زامن راوغوښتل، عتبه او شیبه، ورته یې ویلې چې نن به فیصله کوو، یا به خو چې کوم نن هغه سې د حضور علیه الصلاة والسلام یعنې د خپل خر قبلوئ، یا به ما علیه پلار که خر قبلوئ، خو بس بیا چې کوم نن هغه سره هغه خپلې ښځې ځان سره بیبیانې وساتئ، او که نه خر نه قبلوئ، زما چې کوم په رنګ کې رنګ یې نو دا خپلې بیبیانې دا ځان سره والی، د حضور علیه السلام کوڅه کې یې پرېږده او طلاق ورله ورکړي، دا ځان سره والی او د حضور علیه الصلاة والسلام کوڅې ته یې ورسوي او هلته کې یې پرېږده او دارنګې طلاق ورته ورکړي. ظاهره خبره چې د ابو لهب بچو نو مخ رنګ کې به رنګ و، د دې وجې نه چې کوم نه هغسې نو مغسې وکړل، او دارنګې هغه هغې ته د حضور مبارک دی دوه لوڼو ته چې کوم نه هغه سره هغه طلاق ورکړه، او دا دواړه لوڼه بیا یکې وادېګرۍ د حضرت عثمان ته په نکاح کې راغلي، ځکه ورته ذی النورین وایي. به هر صورت دوه چې کوم نه هغه سره موذي کسان تېر شوي خطرناک ډېر، خو دغه وخت کې چې د حضور علیه الصلاة والسلام ته به ډېر زیات نقصان رسو، دوه موذي کسانو، یو ابو جهل و، د هغه چې کوم نه کنیت ابو جهل او ابو الحکم هم کنیت او اصل نوم یې چې کوم نه عمرو بن هشام و، او بل چې کوم نه هغه سې د ابو لهب و. حضور علیه الصلاة والسلام به چې کلم د دعوت په سلسله کې یو ځای ته لاړ او دارنګې سانه محنت پې وکړه، دا بدبخته به ورسره لګېدلی ابو لهب، بالخصوص چې کوم نه د حج په موقع کې چې هغه وخت کې اگر چې د جاهلیت زمانه وه، خو خلکو به چې کوم نه هغه سې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام په طریقه باندې حج له راتلل، اگر چې خپل ځان نه پکې څه خبرې یو ورننیستې وې، خپل ځان نه پکې خبرې ورننویستې، خو حج به یې کوو. نو چې کله به خلک د اطرافو نه حج له رالل، نو حضور علیه الصلاة والسلام به هغې یو ځای کې کېنول
او دارنګې چې کومونه د دین بړایي او دارنګې بلایي هغه به ورته ښکاره کړله خلکو باندې به چې څه اثر وکړو او نو دا ابو لهب به راورسېد او دارنګې چې کومونه هغې ته به یې ویلې چې دا زما وراره دی دا محمد صلی الله علیه وسلم دا زما وراره دی او دا چې کومونه بېدینه شوي دی نعوذ بالله هغې به چې کوم سړی د شرک نه به وخت نه هغه ته بېدینه وي هغه ته ویسې صحابي به ورته بېدینه نو د خپل پلار نیکه چې کومونه هغه سره طریقه پرېښودې دی دا بېدینه شوی دی د دې وجې نه د په خبرو کې مه راځئ او بیا به چې کومونه هغه سره یو لپه چانکر واغېشتل او دارنګې حضور علیه السلام باندې به ورویشتل دا د دې خبره نه خو چې تاسو هم دقسې ولئ تاسو هم چې کومونه هغه سره هغه دقسې وکئ بهر صورت نو دا صورت لهب چې کومونه هغه سره د دې سړي په دغه کې نازل شوی دی چې دا ډېر موذي او د اسلام لپاره ډېر خطرناک سړی و او تاسو ته مو ویلې چې اصل نوم یې عبدالعزا خو قرآن کریم چې کوم دی نو هغه نوم پرېښود ځکه چې هغه شرکي غوندې نوم و حضور علیه السلام چې کله دی را جمع کړه د صفا دغه غونډۍ ته او دارنګې چې کوم دی نو هغه دعوت یې ورته ورکړ او دا یې ورته وي که چېرې دا خبره تاسو ونه منئ نو بیا به چې کوم دی نو هغه سره هغه تاسو دپاره جهنمي دارنګې اور به دوزخ به دا ټولې خبرې ورته وکړه مرګ د دبل نه پس چې کوم دی نو هغه سره بیا دا سختۍ دي نو د حضور علیه السلام ته ویلې چې په دغه خبرو کې کم چې تاسو وایئ مونږ خو په د خپلو لاسو کې څه مونه لیدل زمونږ د لاسو له خو دغه خبرو کې اسم رانلل وی او بیا د خپلو لاسونو ته ما وایي تبا لکما ما ارا فیکما شیئا مما قال محمد صلی الله علیه وسلم یعنی ستاسو دواړو لاسو خپلو لاسونو ته ویلې تاسو دواړه د هلاک شئ او ما خو په تاسو کې د هغه خبرو نه اسم ونه کتل کوم چې حضور علیه السلام فرمایي چې داسې به یې کمړه شوی داسې به یې وغیره نو چونکې د په خپله چې کوم دی نو هغسې دا خبر وکړه ډېر وخته د صحابو د حضور علیه السلام باندې ایمان وړونکو کسانو دا خواهش و چې دا حضور علیه السلام دته لږې غوندې خیري وکړي دا خو ډېر بدبخته و ځکه چې د یو خو د خپلو لاسونو ته چې کوم دی نو په خپله خیري وکړلې او دویمه دا وه چې کله حضور علیه السلام دا خلک چې کوم دی نو د صفا په دې غونډۍ باندې رابلل نو ده ورته دا لاسونه داسې کول لکه ښځې چې یو بل سره جګړه کوي او دارنګې په لاسونو باندې یو بل سره داسې خبرې کوي مخې ته نه دا د لاسونو خیره چې په دې صورت کې راغله د دې وجې نه راغلی ذکر د لاس مراد ترې نه ټول چې کوم دی نو هغه سره هغه انسان دی نو چونکې د صحابو او دارنګې د ایمان راوړونکو کسانو دا خواهش و چې حضور مبارک د تخیریو کې دا خو ډېر ذلیله سړی دی او ډېر چې کوم دی نو هغه سره موذي سړی دی حضور مبارک خو خیره ونه کړه خو د حضور علیه السلام چونکې هغه چې کوم دی نو هغه سره من کان لله کان الله له څوک چې د الله شي نو بیا الله د هغه شي او من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب څوک چې زما یو بنده لره باری تعالی فرمایي حدیث قدسی دی څوک چې زما یو بنده ته تکلیف رسوي نو زه هغه ته د جنگ چې کوم دی نو هغه سره چیلنج ورکوم نو د باری تعالی د جنگ خو بیا څوک نه دي د دې وجې نه چونکې هغه عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم د الله جل شانه پیغمبر بنده او دارنګې د الله جل شانه دین طرف ته خلک رابلل نو آقا باری تعالی چې کوم دی نو هغه سره عمده ابو لهب خبره واغشي چې هغه وی د خپلو رانه چې تاسو هلاک شئ نو الله جل تبت یادا یعنی هلاک دي شي لاسونه د ابو لهب تبت یادا ابو لهب هلاک دي شي چې کوم دی لاسونه دواړه لاسونه د ابو لهب ٹھیک شو یادا طالبانو دا چې کوم دی نو یادا نه ید یو لاس ته وایي یادا نه چې کوم دی نو هغه سره دوه ته وایي تسنیه ده نو بیا چې کوم دی نو هغه یادا ابي لهب ابو ته اضافت شو نو بیا هغه نون یو غورځېده دا طالبانو خبرې داسې ته نو تبت یادا باری تعالی چې کوم دی نو هغه سره دلته کې یو قسم له خیره وکړه ابو لهب ته چې د ابو لهب دا دواړه لاسونه د هلاک او برباد شي تب په معنا د هلاکت سره او بربادۍ سره تب یتب تبا په معنا د هلاکت او دارنګې بربادۍ سره د ابو لهب دا دواړه لاسونه د هلاک شي په کم باندې چې حضور علیه السلام ته تکلیف رسي او دارنګې مخې ته کوي او په خپل هم د خپلو دواړو لاسونو ته چې کوم دی نو هغه سره هغه خیرې وکړل نو دغه دواړه لاسونه د هلاک شي دا خو اوس خیره وه او دا خیره چې کوم دی نو هغه سره قبوله شو ظاهره خبره چې باری تعالی طرف نه خیرې نه قبوله و تب
او دارنګې چې کمونه هغه سره او هلاک شول. یعنی څه مطلب هغه دواړه لاسونه دغه دواړه لاسونه مراد ته نه دا ټول انسان دی ځکه انسان چې کمونه هغه سره هغه زیات کارونه په لاسونو باندې کوي د په کارونو کې زیات د لاسونه استعمالیږي نو د دې وجه نه چې کمونه هغه ذکر د لاسونو مراد ته نه کل انسان دی مراد ته نه سړي کل انسان دی. نو هلاک شي ابو لهب او هلاک شو نو دواړه لاسونه او بعض مفسرین تبت یدا ابي لهب وتب هلاک دي شي دوه لاسونه د ابو لهب وتب او دې دې هلاک شي او دې هم سړي هغه هلاک شي. نو به هر صورت چې کمونه هغه سړي هغه بیا د ابو لهب چې کمونه هغه سړي د هلاکت خبره مخه تر چونکې د الله جل شانه یو برگزیده پیغمبر او دانګي چې کمونه هغه سره محبوب کبریاو هغه چې کمونه هغه هغه ته تکلیف رسول وزارت نو الله جل شانه د هغه خبره چې کمونه هغه سره واغشته او دانګي په خپل چې کمونه هغه سره دا سړی راونی و او چې کله هغه راونی ورشي ما اغنى عنه ماله وما كسب بچ نکړلو دلاره د مال او څه چې د غټلیو څه چې غټلیو او څه چې کمونه د مالو نو هغه بیا دلاره بچ نکو د عذاب د باری تعالی نه او دانګي چې کمونه هغه موزي هلاکت نه اب طبيعه بل جمعه وي مزه خبرو دی بیا کم چې دی هغه خطرناک بیماری باندې بیا چې کمونه مبتلا شو د ابو لهب چې ټول کور والا دی یو طرف تفریق به هر صورت نو په هغه موقع کې چې کمونه هغه سره د مال او څه چې د غټلیو هغه تر نه هغه چې کمونه د بچنه ک سيصلى نارا ذات لهب او ان قریب به داخل کړي شي هغه اورته دا لمبو والا اورته ذاته نه دهکتی ہوئی آگ هغه لمبوزن چې کمونه هغه لمبزن اورته به داخل شي وامراته او بیبي دا دبم دغه اورته داخل شي حماله الحطب چې هغه اړون کې او بارون کې او دارنګ چې په سر باندې اړون کې وا لارغو لاره نور تشریح ان شاء الله بیا آینده کوزه کا خبر ودی فی جیدها حبل من مسد چې پماره داغی کې رسې د چې کمونو د مسد او مسد د دې کجورو د پټ نو دارنګ د هغه د پوستو کو نه جوړ چې کمونو هغه سره هغه پړی ثوي چې دا پړی داغه د پوستو کو نه جوړ شي او خم مضبوط چې کمونو غړل شي وي هغه ته عام طور چې کمونو هغه سره مسد ویل کیږي او داغه پماره کې رسې و چې کمونو هغه سره هغه د کجورو د پټو ودل شوی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين. دعاك يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. دعا کہ تم ساتھ مشانن کم جو فاچوی دی باری تعالی مغفرت کاملہ عاجل نصیب کے پرون چې کم دنو بیگانه وجه جنازه وا او د جهانگیر پورې د سر کې دکان اعظم قلندری سے ډیر لوی سړیو ډیر روغ سړیو او زمای بالخصوص چې ډیر قدردانی به کوله وفات شوی د خصوصي د باری تعالی مغفرت کاجه عامله کاجل نصیب عاجله کامله نصیب کی الله جل شانه مخ کې چې زندگی خیسته کې خبر باری تعالی منور مواتر کې زمونږ محله کې تورګل چې کم د هغه سه سقاوي والا د سپګموټل کې سقاوا داغي والد محترم وفات شوی دی افغانستان کې تدفین شوی دی هغه تم دعا کې باری تعالی مغفرت کامله عاجله نصیب کې خبر باری تعالی منور مواتر کې ټول مردگان د اهل اسلام باری تعالی مغفور او مرحوم کې د ټول چې کوم هغه مخ کې ژوندۍ خسته کې مونږ ټول باری تعالی رضا شي کم کسان بیماران دي حاضر جمع کې دي کورونا هسپتالونو ټول باری تعالی صحت کامل عاجل وکړي عاجل وکړي زموږ ورور محب شاه داغي چې یو معصوم دی بیمار دی او ډېر چې تکلیف سره مخامخ دي خصوصي دعا ته کبار تعالی دغه معصوم چې کوم نو صحت کامل عاجل ورته ورکړي الله جل شانو یې روغه سټو ګرځول کې کم کسان قرضدار تنگ دستي باری تعالی دغه ولا دغه مرستو کې د چا روزګار نشته باری تعالی او ته د حلال روزګار ورکړي د چا روزګار شته الله د حلال ګرځول کې د چا اولاد نشته د نارینه زنانه دواړه باری تعالی ورته دواړه ورکړي د چا صرف زنانه اولاد د باری تعالی او ته نارینه ورکړي د چا دواړه شته الله جل شانو یې د سترګو یخوالو ګرځول کې او صحیح جانشینی ولا وګرځول کې د دې زمانه فتنو حوادثات هم باری تعالی محفوظ او مامون ساتي زمونږ د وطن لپاره خصوصي دعا کې الله جل شانه دا مشران کم چې د وطن دی فلحال الله د وطن د تعمیر ترقې لپاره متفق کې
زمونږ د وطن قانون الله چې د قرآن او حدیث قانون وګرځول کې او د لعنتي قانون باری تعالی د دینه وایستل کې زمونږ ټول باری تعالی را راشه صغیره کبیره ګناهونه معاف کې د جمع نه چې دا کسان راغلي یقینا چې کوم د سره زړونو کې سم مرادونه هم راوړي دي ځکه د جمع په دعا کې چې کوم نه هغه سه جمع کې دعاګانې قبليږي باری تعالی را چا ځکه چې سم مرادي او سم مقصد می الله هغه حل کې هغه ټول چې ضرورتونه ولا باری تعالی د غیر برابر کې اخره خاتمه بل ایمان کې حضور علیه الصلاۃ والسلام د امت لپاره سانه د خیر دعاګانې وخت مټوله به برخه وکي سانه شر فساد فتنه له امن حفاظت مور ته حفاظت راکې د حضور علیه الصلاۃ والسلام طریقو باندې ژوندۍ تیرلو آسان کې غیر طریقونه تبارک تعالی نفرت پیدا کوي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین سنتو کې خیر